أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ربط د مخي سردار چې مخي آیتونو کې د مسلمانانو د احد د جنگ واقعه بیان کړه چې هر کله نبی علیہ السلام هغه سړی ولېږه چې تا اندازه وکړه چې دا مشرکان چې کوم دی واپس ځي او که بیا جنگ له راځي، ځکه چې مخکې یو جاسوس راغلی او هغه دا خبر راوړی چې د مشرکانو بیا اراده ده د جنگ کولو واپس راځي. ابو سفیان ته خپلو ملګرو مشرکانو ویلي هم وو چې موږ بد وکړو چې موږ راغلو، په کار دا وه چې موږ اوس جنگ کړی وی د مسلمانانو سره او دا موږ ټول ختم کړی وی. نو چې هغه کس راغی واپس، نو هغه وی خلک چې کوم دی هغه آسونه خوا کې ولاړ دي او بس د تلو تیاري کوي. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ویل چې تاسو اوس په اطمینان او په تسلی شئ، دشمن بیا واپس نشي راتلی. مخکې آیت کې فرمایلی سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، الله پاک د دوی په زړونو کې رعب واچو ځکه دا مشرکانو کافرو. نو ویرېده، نو واپس روان شو. نو د دې نه وروسته الله پاک په مسلمانانو باندې یو اطمینان او تسلی راوسته او خوب پرې راغی پرکالي. نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه ولاړ بوم په میدان جنگ کې، په ولاړې باندې به ماله خوب راغی، لاس ته به مې توره ارتاوه شوه، څو ځله را سره دا کار وشو. نو علما وایي چې په میدان د جنگ کې چې سړي له خوب ورځي او پرکالي راشي، نو دا د الله د طرف نه اطمینان، سکینه او رحمتي. او هر کله چې درس کېږي د قرآن حدیثو او په هغې کې یو سړي له خوب ورځي، دا د شیطان د طرف نه. بعضې کسان هغه درس ته ناستي لیکن پوره توجه یې نه او خیال یې نه دی درس ته، او کله پکې وده شي نو دا نور کسان هغه ته ګوري، بیا هغه نور سره هم وده کېږي. مخکې په دې ګاډو کې لیکلي وو اکثر چې مخکې سیټ فرنټ سیټ باندې به څوک ناست وو، نو خوب منع دی، ځکه چې هغه ډرایور چې کوم دی د هغه سره به چې خوا کې هغه کس ناست وو هغه به وده شو، نو هغه باندې به اثر کو. خربوزه وي، د خربوزې نه رنګ نیسي، نو د یو کس اثر په بل باندې کېږي. نو چې هغه به وده شو بیا به ډرایور وده کېده، نو چې ډرایور وده شي بیا خو ټول ګاډی چې کوم دی هغه غر کېږي، اکسیډنټ کوي. د دې وجې نه په درس کې هغه خوب چې دی هغه ښه نه دی، دا د شیطان د طرف نه. نو اوس دغه خبره کوي چې ثم انزل علیکم من بعد الغم، بیا نازل که الله پاک په تاسو باندې وروسته د غم نه امنتن، امن، سوکاري، خوشحالي، نعاسا او پرکاري، یغشا طائفة منکم چې هغه پټ کړي وو یوه ډله ستاسو نه یوه ډله یې پټه کړې وه د پرکارۍ. وطائفة قد اهمتهم انفسهم، او بله ډله وه چې فکرمند کړي وو هغوی لره خپلو نفسونو، یظنون بالله غیر الحق، چې هغو ګمان کو په الله باندې په ناحقه، ظن الجاهلیت، ګمان د جاهلیت. دا منافقانو چې هغوی سره د خپل ځان فکر وو په مدینه کې په کورونو کې ناست وو، یریده رپېده چې دا کسان چې مشرکانو غلبه حاصله کړه، مسلمانان یې ووژل، نو دو به راځي اوس به بیا موږ قتلوي، نو موږ هم د دو نه بچ کېدی نه شو. نو قسمه قسم خیالات او وسواسې به یې په زړونو کې راتلې، دا څنګه دین و چې هغه مغلوبه شو او د الله وعده چېرته لاړه. دې مسلمانانو خو به دعوې کولې چې موږ سره د خدای امداد دی او د الله پاک امداد څه شو. نو دا غلط خبرې، غلط ګمانونه به یې کوله. یقولون هل لنا من الامر من شیء،
یقولون وی دوی آشته زمنګ د پاره د امر نه د کار نه څه اختیار قل ان الامر كله لله تو یقینا امر او کار چې دی دا ټول د الله لپاره دی اختیار د خدای په لاس کې دی تاسو سره هیڅ اختیار نشته یخفون فی انفسهم دو پټولې په خپل زړونو کې ما هغه خبرې لا یبدون لك چې نه ښکاره کولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته یقولون دوی لو کان لنا من الامر شیئا چې ته زمونږ دپاره د کار نه څه اختیار ما قتلنا ها هنا نو موږ به نه ووجلی شوي دلته نو قلت ووایه لو کنتم فی بیوتکما چې ته تاسو په خپلو کورونو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهما نو خامخا مخامخ شوی به هغه کسانو ته چې لیکلی شوی و په هغو باندې قتل هغه قتل او مرګ الی مضاجعهم د هغو ځای د غورځېدو ته یا بسترو ته د هغو کور ته کټ ته یا لبرز الذین خامخا بهر به راوتي وو الذین هغه کسان کتب علیهم القتال چې هغو باندې کتب علیهم القتل چې فرض شوی او مقرر شوی په هغو باندې قتل الی مضاجعهما خپلو ځایونو د پرېوتو او غورځېدو ته چې کوم ځای کې دو قتلېدی نو هغه ځای ته به دو بهر راوتي وو ولیبتلی الله ما فی صدورکم او د دې لپاره چې الله پاک امتحان وکړي د هغه وازمایي هغه خبرې چې ستاسو په سینو کې دي ولیمحص ما فی قلوبکم او د دې لپاره چې پاک کړي الله پاک هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي والله علیم بذات الصدور الله پاک پوهه دی په هغه رازونو د سینو باندې دې منافقانو به الله باندې غلط ګمانونه کوله وی زمونږ دپاره څه اختیار نشته ارمان دی نو زمونږ اختیار وی نو موږ به دا نور خپل خپلوان او رشته داران دا مسلمانان چې د دوی رشته دارانو نو دا به موږ منع کړي وو دې جنګ له به نه تله او دو به هم نه وجلی شوي او موږ ته به هم دا خاطره نه وه اوس دا کافر چې راشي د مکې مشرکان دو خو موږ نه پرېږدي نو په څه کې لاړو وی مسلمانان به هم مړه کړي او موږ هم نه پرېږدي نو دا غلط خیالات غلطې خبرې فاسدې خبرې دا به یې کولې او ډېرې خبرې داسې وي چې هغه به یې ښکاره کولې نه په زړه کې به پټې ساتلې نو الله پاک فرمایي چې ته ورته وایه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم که تاسو په خپل کورونو کې وی نو چا باندې چې مرګ او قتل مقرر کړی شوی او فرض کړی شوی نو هغه مرګ به هغه ته د هغه بسترې ته راغلی یا به هغو دغه مرګ ځای ته په خپله راوتي وو دا خبره غلطه ده چې یو سړی غزا له لاړ شي جهاد له لاړ شي دی به مړ شي مرګ یوازې په غزا په جهاد کې خو نه دی مرګ خو هر ځای کې راځي که یو سړی په کور کې ناست دی نو ولې هغه له مرګ نه راځي دا به قیامته پورې چې ژوندي یې تاسو دا کوم کسان چې شهیدان شو هغو مړه شو په غزا کې په جهاد کې نو هغو باندې الله پاک دا قتل او شهادت مقرر کړی و ولې تاسو خو هم بچ کېږئ نه که نه د دې مرګ نه کله تاسو بچ کېدی شئ خالد بن ولید رضی الله عنه چې کوم دی په حمص کې بیا و هلته مزار دی او بیا مړو په خپل کټ انډيري په خپل ځای کې په خپله بستره نو هربان یې کو جړلې چا ورته وي تا خو ټول عمر غذاګانې کړلې نو ته ولې جاړې هغه وایي زه په دقې جاړم که نه چې ټول عمر غذاګانې مې کړلې زما په بدن کې یو ځای چې کوم دی هغه خالي نشته بغیر د زخمونو نه ټول بدن مې غلبیل غلبیل شوی دی او اوس راله مر چې کوم دی په خپل کټ کې راغی نو زه یم چې ارمان دی چې په هغه غذاګانو کې په جهادونو کې شهید شوی وی نو زه اموتو که موت الحمار د خر په شانتې مرمه وی دا د هغه انتهایي عاجزي ده چې داسې الفاظ استعمال کړي نور هغه خو صحابه کرام الله پاک بخري دي نو په جهاد کې په غزا کې مرګ نشتی مرګ خو هر چاله راځي که په خپل کور کې نو هغه به هم هغه مر راځي او دا د دې لپاره الله پاک دا کار کوي د غزا او د جهاد دا حکم کوي چې الله پاک د دې خلقو په سینو کې چې کومې پټې خبرې دي دا معلومې کړي او دا خلق پاک کی پاک د دوی په زړونو کې چې کوم غلط خیالات دي دا د هغې نه وباسي پاک کی چې دوی سبا له پاک صاف الله سره میلاو شي الله پاک په رازونو د سینو باندې خبردار دی ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان یقینا کسان چې هغوی واپس تري ستاسو نه په هغه ورځ کې التقى الجمعان چې میلاو شوي هغه دوه ډلې
یو ډله د مسلمانانو بل ډله د کافرو انما استزلهم په د احد پر ورځ باندې انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولي دوی لره شیطانه لغزش ورکړی دوی ته شیطان ببعض ما کسبو په بعضې هغه اعمالو چې دوی کړي ولقد عفى الله عنهما په تحقیق سره الله پاک معافي کړ دوی ته ان الله غفور حلیم یقینا الله پاک بخونکی دی او صبرناک ذات دی هغه کسان چې هغوی په شا باندې روانو او تلل د میدان جنگ نه په هغه ورځ د احد په ورځ چې دوه ډلې د یو بل سره میلاو شي د مسلمانانو د کافرو نو شیطان دوله لغزش ورکړی خو یولي و د بعضې په بعضې هغه غلطۍ باندې چې دو کړې وه هغه غلطي چې کوم دی مخکې څو ځله هغه په دې درسونو کې لاړه خبره چې نبي علیه السلام هغه کسان په ډیرکۍ باندې کېنولي وو چې تاسو به دې نه راکوزېږئ عبدالله بن جبیر رضی الله عنه هغه له یو جنډه ورکړې وه هغه یې پرې مشر کړی نو هغه 10 کسان پاتې شو بره او 30 کسان کته راکوز شو په مال غنیمت پسې د هغې د وجې نه د دغه غلطۍ د وجې نه هغه فتحه چې ده هغه په شکست باندې بدله شوه او دا د شیطان د طرف نه وسوسه وه دوی ته ځکه چې بد یو غلطي د سړي نه وشي نو د هغې نسبت به شیطان ته کوي که ښه کار وکړي نو د هغې نسبت به الله پاک ته کوي خو بیا هم د دې باوجود الله پاک اعلان وکړو ولقد عفى الله عنهم په تحقیق سره الله پاک معافي کړل دوی ته خدای پاک دوی بخښلي دي چې خدای معاف کړه خبره ختمه شوه ان الله غفور حلیم یقینا الله پاک بخونکی دی او صبرناک ذات دی ثم انزل علیکم بیا نازل کړه الله پاک په تاسو باندې من بعد الغم وروسته د غم نه امنة امن نعاسا پرکالي یغشا طائفة منکم چې پټوله یوه ډله ستاسو نه وطائفة او بل ډله د منافقانو قد اهمتهم انفسهم فکر په تحقیق سره فکرمند کړي دوی لره خپل نفسونو یظنون بالله غیر الحق دوی ګمانونه کول په الله باندې په ناحقه ظن الجاهلیت ګمانونه د جاهلیت یقولون وی دوی دی منافقانو هل لنا من الامر من شیء آیا شته زموږ دپاره د کار څه اختیار څه شی په دې کار کې زموږ څه فایده شته قل ان الامر كله لله نو ته ووایه یقینا اختیار چې دی ټول د الله په لاس کې دی یخفون فی انفسهم پټولي دوی په خپلو زړونو کې ما هغه خبرې لا یبدون لکه چې هغه نه ښکاره کولي دوی تا ته یقولون دوی لو کان لنا من الامر شیء که څه ته وایې زموږ دپاره د کار نه اختیار ما قتلنا هاهنا نو موږ به نه ووژلی شوي دلته قل ته ووایه لو کنتم فی بیوتکم که څه ته وایې تاسو په خپلو کورونو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل نو خامخا بهر به راوتي وه کسان چې مقرر شوی په هغو باندې قتل الى مزاجعهم هغه خپل ځای د تاویدو ته وليبتلي الله ما فی صدورکم او د دې لپاره چې الله پاک امتحان وکړي د هغه خبرو چې ستاسو په سینو کې دي وليمحص ما فی قلوبکم او د دې لپاره چې پاک کړي خیالات چې ستاسو په زړونو کې دي والله علیم بذات الصدور الله پاک پوهه دی په هغه رازونو د سینو باندې ان الذین تولوا منکم یقینا کسان چې په شا باندې واپس شو ستاسو نه یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې میلاو شوي دوه ډلې انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولي دوی لره شیطان ببعض ما کسبو په بعضې هغه عمل باندې چې دوی کړی ولقد عفى الله عنهما په تحقیق سره معافي کړل الله پاک دوی ته ان الله غفور حلیم یقینا الله پاک بخونکی دی او صبرناک دی ربنا ظلم